أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سیرت 76 نمبر درس دی او د عام الحزن مسله شروع چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت لسم کالو چې دا کال رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره وغمېده چې رسول الله هغې ته نوم د خفګانونو کېښود، عام الحزن، یعنی هغه کال چې په هغې کې غمونه سیوا دي. او د هغې یو وجه مونږ مخکې وویله چې په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مشفق او خوب تره وفات شه، ابو طالب، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیره مینه وه، دغه سره ډیر زیات احسانات و، دغه یو لوی ملاتړ و. نو د دې د وجې نه چې نبی علیه السلام ته پکې لوی تکلیف ورسېده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کال ته نوم عام الحزن کېښود. دا یوه وجه وه. دویمه وجه دا چې دې کال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو محترمه بیبي رفیق حیات خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها هم وفات شوه. رجب کې دغه واقعه راغلی وه، ابو طالب وفات شو، او په دې پسې د صحیح تاریخ موافق، ځکه بعضی وایي چې 3 ورځې بعد وفات شوی، خو لیکن صحیح تاریخ مطابق دا د رمضان په میاشت کې 2 میاشتې بعد وفات شوی ده، او دا مشهور تاریخ هم دی. نو په نبی علیہ السلام دا دویمه غټه حادثه راغله، لوی حادثه، چې د نبی علیہ السلام د څنګ ملګری د نبی علیہ السلام مصدقه د نبی علیہ السلام داسې ملګری چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اولنې تصدیق دی کړی دی، هغه وفات شو. او په دې باندې رسول الله ډیر زیات غمجن و، او دې ته ویلی شي غمن بغمن، یو غم د پاسه بل غم. یو تر وفات زړه دردمن دی، دویم نبی علیہ السلام بهترین بیبي، او دا د دې خصوصیت و چې نبی علیہ السلام د دې په ژوند کې بل واده نه دی کړی. دا د دې خصوصیت و. نبی علیہ السلام د دې بیبي فضایل په خپل بیان کړي دي. یو دا لکه د خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها فضایل رسول الله په خپل بیان کړي، دغه شان، دغه فضیلت، دغه عظمت نبی علیہ السلام بیان کړي. یو وای دا وای امانت بی حين كفر الناس، خدیجه دې عجیبه ښځه وه چې دې په هغه وخت کې په ما ایمان راوړه چې نورو خلکو په ما باندې کفر وکړه، خلکو په ما انکار وکړو، زه یې ونه منلم، خدیجې په ما ایمان راوړه. بله ده وصدقتني حين كذبني الناس، خدیجې رضی الله تعالی عنها په هغه دوران کې زما تصدیق وکړ چې زه خلکو دروغجن کړم، ما ته خلکو د دروغو نسبت وکړو. واشرکتني فی مالها حين حرمني الناس، خدیجې رضی الله تعالی عنها زه هغه وخت کې په خپل مال کې شریک کړم چې زه خلکو د مال نه محروم کړم، خلکو ما سره ملګرتیا پرېښوده، زه د مال نه محروم کړم. نو دا عجیبه ښځه وه، ډېر د لوی شان والا وه، دې مال خپل مال راکړ، زه د خپل مال کې ځان سره شریک کړم. بل ورزقني الله ولدها، الله د دین مال اولاد را کړی دی، بچی مال را کړی دی. نبی علیہ السلام نه ټول بچی الله رب العالمین د خدیجة الکبرى نور کړی و، ما سوا د ابراهیم علیه السلام نه چې هغه د ماریا قبطیه رضی الله تعالی عنها زوی و. نبی علیہ السلام د دې سره چې واده کاو، په دغه وخت کې د رسول الله عمر
15 کاله او د دې عمر 40 کاله خو دا ډېر زیاته حسینه تجربه کار زنانه وه. عائشه صدیقه رضی الله عنها په خپل فرمایي وای کله کله چې نبی علیہ السلام به زما وړاندې ډېر زیات صفت کاوه دي نو خدیجه فرمایي ما به نبی علیہ السلام ته ویل وای اے تعجبه سلی ته د هغه ښځې صفت کې كانت حمراء الشدقين حمراء الشدقين چې هغه خو د سرو وښکو والا او سرو وښکو څه معنا چې کله زنانه دغه عمر سیواشي لکه عمر سیواشي مثال 50 نو واوړي وغیرہ داسي نو دغه حسن لکه کم شي او دا وښکي شونډې سري شي دا مطلب نو چې ته دغه صفاتونه کې ماته مطلب څه چې خو بډای و خو لکه الفاظ به بدل ویل او رسول عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وایي چې زه نبی علیہ السلام په ژوند کې به مالا د خدیجه الکبرا رضی الله عنها صفاتونه کول مالا په ډېر زور دغه راته مالا به ډېر خفګان راته چې نبی علیہ السلام ته وګوره دغه څه کې صفات کوي نو ما ورته ویل چې دا خدا سره زنانه ده تعالی دا غین الله رب العالمین بل شان د خسته زنانه درکړي ده او دا غین بهترینه درکړي ځان ته اشاره کوله نو نبی علیہ السلام فرمایل الا انها كانت وكانت من سوایو موږ پښتانه وایو کنه پلان کې هو پلان کې دی کنه نبی علیہ السلام ویل خدیجه هو خدیجه وا هغه ته څوک رسیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر د مرګ پورې دغه صفت نه لري کړي دغه شان او دغه عظمت رسول الله ته یادو نو ځکه به فرمایي بل د کمالاتو د خدیجه رضی الله تعالی عنها دا چې نبی علیہ السلام د دې سره ناسو او نبی علیہ السلام سره جبرئیل ناس دراله خدیجه رضی الله عنها خوراک راخسته نبی علیہ السلام وای هذه خدیجه قد اتتك بطعام هذه خدیجه قد اتتك بطعام وشراب فقرأها من ربها السلام داسې خلک دا کوم چې روانه ده دا خدیجه ده تا ته خوراک راوړ تا ته اوبه راوړي فقرأها من ربها السلام اې د الله رب العالمین طرف نه دې ته سلام راغله الله په سلام وایي زمون سجده بارنه خېږي او زمون کې داسې خلق لیدلې چې رب العالمین ته دومره خوشاله دي دومره تی راضي دي چې هغه ته سلام راغلي چې هغه زما سلام وایي ابو بکر ته سلام راغلي ابي رضی الله ابي بن کعب ته سلام راغلي خدیجه الکبرا ته سلام راغلي دومره الله دې خلق راضي کړي تو سوچو کا عزیزو مې مر اسی چوبه څه شي پلان کې به څه شي خو چې لګ دې په عہده کې اوچته الک ما تخص پلان کې سلام راولېږه په خو به تخفه و پلان کې ول جلارشه او زما سلام دی وایا نو ته سوچو که جاغت بادشاہانو هغه په انسانانو کې یو انسان له سلام راولېږي دا څومره لوی عظمت دی دا د څومره کمال دی چې لکه الله یې دومره راضي کړي چې الله رب العالمین د ډېر خوشالۍ نو له سلام را لګي چې زما سلام پی وایا داسې خلک دنیا لیدلی داسې خلک نور لیدلی داسې خلک سپوږمۍ لیدلی داسې خلک زمونږ د لاسه خو خدای چې سپوږمۍ راشلیږي نه خدای چې نور راغورځېږي نه خدای چې د اسمان نه کاڼي نه راغورځېږي الله اکبر کبیره نو خدیجه الکبرا رضی الله عنها هغه زنانه ده رسول الله وی انها كانت وكانت الا انها كانت وكانت خدیجه داسې زنانه و چې ما سره ناسته ده جبرئیل رااله او خدیجه را روانه ده جبرئیل ما ته وی هذه خدیجه قد اتتك بطعام وشراب فقرأها من ربها السلام اے خدیجه دا را روانه خدیجه تعالی سره وړي خوراک راخسته او به راخسته فقرأ من ربها السلام د الله تر طرف نه دی سلام راغله سلام وایا ورته وای چې الله در باندې سلام وای او داخله پریدا وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيها ولا نصب لار چې راشي کنه او ورته وای بچیا سوګه تعالی خو می د بازار نه دا شعر وړ راغی خوشاله شي کنه هیڅ سم نه خود پلار دې تخبيه ته لور ډیر زیات خوشاليږي ځامن نه ځامن بیکار مخلوق دی خو لور د پلار معمولی تحفې ته ډېر انتهایی خوشاله ال پلار مالدار وړي نو کو سکول ته لاړ شي عمل ګرو ته به خایې د عمل پرون ابو راوړي د عمل پرون پاپا راوړي
ډېر نرم زړه والا څه شي دي. خو اوس دا سوچ وکړه چې د رب العالمین د طرف نه چاته سلام هم راشي او بیا ورته وایي چې یو زیری دی. څه زیری دی؟ وبشرها ببیت فی الجنة من قصب لا صخب فیها ولا نصب. ای خدیجې ته الله رب العالمین طرف نه دا زیری مو سره راغلی. الله وایي چې داسې زیری ورته ورکړه چې په جنت کې یو داسې کور تاله تیار دی، داسې د ملغلرو یو کور تاله تیار دی، لا صخب فیها ولا نصب. اوس خو ستړی شو تاله خوراک او روټۍ راوړي او اوبه درله راوړي، خو هلته به نه ستړی والی او نه به هلته څه شي، هلته کې شور و شغره وي، غوږونه به دې نه ستړی کېږي، زړه به دې نه ستړی کېږي، شور و شغره ستړی والی لوږې تندې به پکې نه. دنیا کې انسان له داسې خوشحالي راشي څومره به خوشحالي وي. داسې انسان دنیا کې بیا کوي څه؟ دا خو موږ ولې دنیا کې خوشحاله یو؟ موږ ته پته ده چې زموږ قبر کې څه نشته، زموږ خواته څه نشته. زموږ بس دا دنیا ده، که 10 ورځې ژوند وو که 20 ورځې ژوند وو، بس دغه د دنیا ژوند دی، خواته څه نشته، دغه ژوند دی. الله دې رحم وکړي. الله اکبر کبیره. الله ورسره څومره محبت کوي. دا ولې؟ د حبیب د وجې نه چې هغې د رسول الله سره محبت کړی. که موږ د الله د رسول سره مینه شروع کړه، موږ خپل مرګ ژوند د رسول الله په طریقه شروع کړو چې موږ سره به الله څومره مینه کوي. ولې؟ موږ خو رسول الله لیدلی هم نه دی. ولې؟ موږ جنت نه دی لیدلی، موږ د جبریل اواز نه دی اورېدلی، موږ عمر نه دی لیدلی، موږ ابوبکر نه دی لیدلی، موږ د قرآن نزول نه دی لیدلی، موږ توره نه دی لیدلی، موږ ډال نه دی لیدلی، موږ د کافر اواز نه دی اورېدلی. او که چېرې موږ په سنتو د رسول الله عمل شروع، قرآن هم زړه ته ونیو، نو موږ سره به الله څومره مینه کوي. اقرب دی، بدل نه دی، اقرب دی، بدل شوی نه دی. الله دې موږ له توفیق راکړي. نو به هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډېر فضیلت بیاناوه. نو هغه بیبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا شوه، نبی علیه السلام خفه نه، ذکر رسول الله دی کال تغام عام الحزن نوم کې خود ورسره بل دا مسله رااله. یو تر وفات شه، نو چې رسول الله تر ژوند دی کفار رسول الله له دومره تکالیف نو ورکړي. ولی رسول الله تر کفارو ته داسې ولکه د کور او د بار په منځ کې چې دیوال ولاړ. ابو طالب د دیوال په شان ته کفارو ته ولاړو، خو لیکن چې کله هغه د دنیا نه لاړې، نو دا واحد صرف د رسول الله مقابله وا چې هر ټیم کې کفارو کړي دا ستړي شوي نه دي د رسول الله په مقابله. نن زما خو چې یو کس مقابله شروع کړي، یو میاشت 2 میاشتې به وکړي، بس بیا به پرېږدي، به زمړ خپل کار کوه. یا زه به د څه مقابله وکړم، بیا به اخره کې پرېږدم، زه مړ ده څه ځان مې عذابه نه دی، ولې په بستره کې نه وده کېږم، ولې خوب نه کوم، ولې په آرام نه پرېوځم. خو د رسول الله مقابله 10 کال شروع دی. ابو طالب وفات شه، نورم سیوا شو، ولی مانع هم ختم شو، ابو طالب مړ شه. نو یو د ابو طالب غم، بل د کفارو تکلیفونه ډیر سیوا شو، او بل طرف ته رسول الله د زړه ټوکړه خدیجه الکبرا د دنیا نه لاړه. نبی رسول الله ډیر زیات څه شو، ډیر زیات خپه شه، ډیر زیات. نو خدیجه الکبرا چې وفات شو، هغه په مکه مکرمه کې په جنت المعلا کې خخ کړه، دفن کړه، الته قبر شته. الله دې ما ویني تاسو سره چې تاسو سره مرګري، او دا واقعا ذهن کې چې دا هغه بیبي و، نو اوس ډېر خوان درکې. الله دې توفیق راکړي چې یو ځای لاړ شو، ډېر مزه وکړي. الله اکبر کوي. نو دې وخت کې د نبی اسلام بیبي وفات شو، د راز مرګره وفات شو، مور نشته، پلار نشته، یو ترو هغه د دنیا نه تللی دی، یوه بیبي وه هغه د دنیا نه لاړ، د راز مرګری پاتې نشي. نبی علیه السلام ډېر زیات خفه شو، او قانون دا دی الحزن بالحزن ازیدو، په یو غم بل تازه کېږي، نو د دې غم سره په رسول الله د ابو طالب غم هم دوباره را تازه شو. نبی علیه السلام ډېر زیات خفه شو، د قوم نه طرف نه ورته پرله پسې مسلسل تکالیف شروع شو، دومره تکالیف شروع شو، دومره ضررونه شروع شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات تنگ شو. او د ډیر تنگوالي د لاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د کلی کې جون نه کېږي، طایف ته لاړې. زما خلک خبره نه مني، طایف ته لاړې، که چېرته د طایف والا خلک زما خبره ومني، نو دا به ډېره زیاته ښه خبره وي. نبي علیه السلام یو ځل د کور نه راووته، طایف د تللو نه مخکې
او کفارو تر کسانو خاور رواخص نبی علیہ السلام به سر باندې ورواچوله هغوی به ذلت دوه شیونه ډېر یادول یو انسان په مخ لاړې توکل او دویم په خاور ورخرل مونږ اوس هم وایو زه مخ دې په خاورو کې ککړ شه داسې وایو که نه یا هلکه پلان کې په مخ خاور وروخرلې نبي علیه السلام له په سر کې خاورې واچولې نبي علیه السلام کور ته راغلی او هغه سر نه خاورې دوړولې ډېر زیات خفه لور یې وراله او په جړا شو ورته اثر ورلین چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خاورې لرې کوي او دا ورته وایي بابا جان دا پتا دا خلق څه کوي دا ولی نبی علیہ السلام ورته وایي یا بنیتو لا تبکی فإن الله مانع اباکی ای بچیا جاړه مه الله ستا د پلار لپاره ملګری دی هغه مانع دی څوک ورته څه نشي ویلی مه خفه کېږه خیر دی بس ظلمونه دې ختم بشي نبی علیہ السلام ډېر زیات څه شو په تکلیف کې په خپل نبی علیہ السلام فرمایي ما نالت مني قریش شیئا اکرهه حتی مات ابو طالب وی ماته د قریشو دومره تکلیف نو رسېدلی دومره تکلیف یې ماله نه راکړی ماته دومره تکلیف نه حاصل کړی څومره چې د ابو طالب د مرګ نه پس ته ماته په لږو وختونو کې راغی یعنې ته سوچ وکړه 10 کاله د ابو طالب سره ژوند په مکه کې تېر کړي او چې ابو طالب وفات شو بیا 3 کاله یې پوره تېر کړي لاړې کلې پرېښوس دغه وخت کې ښځه وفات شوه کلی یې پرېښوس لاړې طایف طرف ته لاړې چې هلته طایف ته لاړې نو طایف خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیفونه دومره سیوا کړل چې د قریشو نه بیا ورخواږو شو قریشو نه سیوا تکالیف ورکړل نو نبی علیه السلام ډېر زیات تنګ شو واپس راغلی دوباره ول چې دغه نه مني او هغه د واقعیا به د طایف په خپل ځای باندې راشي دې نه پس ته د ده ملګری ابوبکر صدیق هم ډېر تکالیفو کې خلک تنګ کړه ابوبکر صدیق رسول الله ته وایي زموږ د الله رسوله دا خلک موږ نه پرېږدي او زه هم تنګ شوم او ته هم تنګ شوې تا خو د اجازت انتظار کوې او که ستا ما ته اجازت وي نو زه به دا کلی پرېږدم ځکه دې کلي کې زموږ ژوند نور نه کېږي نو دې نه پس ته هجرت د ابوبکر صدیق انشاءالله آینده درس کې